د پاکستان د پوج ویان لیفټیننټ جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې آیسای مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم په شریک خبري غونډه ته په وینا کې د صحافي ارشد شریف د وجنې د په اړه تفصیلی خبري غونډه وکړه او د پوج ویان ویل چې د ارشد شریف د وجنې د په روسته په ټولنیزو رسنو په پوج بې ځای نیوکې شوې دي. بابر افتخار ویل چې حکومت ته خاص کړي چې د ارشد شریف د وجنې په پلټونو کې د ایروای چینل مشر چیف ایگزیکټیو سلمان اقبال شامل کړي شي او بیرته د ملتا راوستل شي. پاکستانی خبريال ارشد شریف د 13 اکتوبر په شپه په کینیا کې د نیروبي سره نږدې په یو پیښه کې وژل شوی او د کینیا پولیسو د ارشد شریف د وجنې د پیپړه خورکړې شوی. خپل لومړی خبر پاڼه کې چې پولیسو د غلط شناخت لکبله د هغه په موټر ډزې وکړې چې ارشد شریف پکې موجود او د پوج ویان ویل کله چې د سایپر معاملې مه تراوستل شو ارشد شریف پر ډیر پروګرامونه کړیو. د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان سره سو ملاقاتونه او پروګرامونه کړیو او وايي چې هغه ته سایپر خوم ښکار کړی شوی. د سایپر او ارشد شریف د مړینې د په پټړو د واقعیتو حقایقو تر رسیدل ډیر ضروری دي ځکه چې په دې لړ کې څه قسمه افهام پاتې نشي او قوم تاریختیا ویل شي. سایپر هغه سفارتي مراسله ده چې په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د دې د لارې ورته معلومه شوه چې امریکا په مبینه توګه هغه د حکومت نه لری کول غواړي خو امریکا او د پاکستان حکومت په کلکه د عمران خان دغه تور رد کړي چې ګینه د هغه په ضد کوم سازش شوی یا امریکا کوم سازش کړي وو. بابر افتخار ویل چې د سایپر پاړون د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په 11 مارچ په کامره کې د مخکنی وزیر اعظم سره خبرې کړې وي چې دا دومره غټه خبره نه ده خو زمونږ د پردا خیرانون کې و چې کله په 20 مارچ د اسلام آباد په جلسه کې د کاغذ ټوکړه ښکارا کړی شو او په ډرامایي انداز کې د یوې داسې بیانیه وړاندې کولو خاصه وشوه چې د حقیقت سره د لری پورې تعلق نه و. په دغه اړون ډیر بحث شوی او هر څه ښکار شوی چې څنګه د پاکستان د سفیر رای د خپل سیاسي مقصد د پاره وکارول شو. هغه زیاته کړ چې په 11 مارچ د نېشنل سکیورټي په غونډه کې آیسای ډیر په واضح ډول ویلی وو چې د حکومت په ضد د هیڅ ډول سازش شواهد نه ترلاسه شوی او دغه معاملې د سیاسي ګټو لپاره کارول شوی ده. د پاکستان ادارې او په ځانګړي ډول پوج بدنامه کړی شو او په دغه وخت کې ارشد شریف او نور صحافیان او د ټولنیزو رسنیو فعال په یو بیانیه اخته کړی شو. د هغې ډیر حقیقت ښکاره شوی دی خو پوج په دغه لړ کې بدنامه کړی شو. هغه ول چې په دې میډیا ټرایل کې ایروای نیوز چینل په ځانګړي ډول د پوج په ضد په بیانیه جوړولو کې کردار ادا کړو. د پوج نه د سیاسي مداخلت توقع وشوه کوم چې د پاکستان د آئین د خلاف و خو ادارې او د پوج مشر د صبر څرګندونه کړې ده. دروغ ویل شوی اداره بدنامه کړې شوی او غدار ورته ویل شوی دی. عمران خان په پیښور کې د وکیلانو غونډه ته په وینا کې ویلي چې ارشد شریف ته ګواښونه کېدل او زیاته کړې ده چې ما ته معلومه و چې هغه ارشد شریف وجل کیږي او ما ورته بیا د ملسه بهر تلو ویلو خو عمران خان نه دی ویلي چې ګواښونه چا کول. د پوج د ترجمان په بیان د عمران خان او د ایروای چینل د ریز لامه ته نه دی راغلی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان